نکیل داسې ویل چې العلم بیا متحقق کې دلته علم په ثبوت ته حقایق مراد ده شرکایت خلاف تقریر کیدای شرکایت خدا تقریر وکړي چې علم بیا کې ضمیر حقایق ته راځي دا مراد دي چې علم په حقایق مراد ست په نفس الامر کې علم تصوری تصدیقی دواړه مراد ده یعنی د حقایق تصور مراد ده بیا مو تصدیق ست په دې چې حقایق موجود دي بیا مو په دې تصدیق ته چې دا حادثه ممکن دي علم تصوری تصدیقی دواړه مراد ده تصدیق خو یې مقصد ده ځکه مقدمات کې قیاس په مصدقي تصدیق چونکه فرض تصور ده دواړه مراد ده خدا کیل لګیدل ده وایي چې العلم بیا متحقق دا مراد ده چې علم په ثبوت ته حقایق مراد ده په حقایق علم نه ده مراد دا سړی وایي په ثبوت ته حقایق باندې علم مراد ده تصور تصدیق دواړه خدا ثبوت چې در باسي په دوه طریقو یې باندې یا دا طریقہ چې علم بها کې دا ها خو ثبوت تراجه ده ځلې ها خو حقایق تراجه ده ومن کی جار مجرور من کی مضاف مقدر ده العلم بثبوتها متحقق علم مضاف ثبوت ته حقایق استا په نفس الامر کې یا دیو جن چې دا ها ضمیر ثبوت ته حقایق تراجه ده هغه ثبوت چې په ثابت تون کې ضمنان ذکر ده لکه بني دې اذل هو اقرب للتقوى نه دا ضمیر ثبوت تراجه ده مؤنث ضمیر ولې تراجه کړه ځکه چې ثبوت مصدر د مذکر مؤنث دواړو ضمیر راځي کېدای یا دیو جن چې دا ثبوت په ثابت تون کې منسوب د ضمیر د ثابت تون ده چې دا ضمیر د هي راځي د حقایق ده دا ثبوت منسوب څه ضمیر الحقائق ده نو حقایق ته مضاف ده نو تانیث په اعتبار د مضاف له سره ځکه حقایق مؤنث ته کنه جمع په تعویض د جماعت سره مؤنث او صدا مراد ته دې ستړي چې دا وایي چې علم بیا متحقق دا مراد ده چې موږ هر نوع د علم که تصوري که تصدیقي دا په ثبوت ته حقایق وستا نه چې په حقایق وستا دا سره وایي اوس معترض وایي چې دا ولې دا تکلف ولې کې ظاهر مرجع حقایق دي وا بل عام مبتدا د دوا دای دی لایق ته چې زمير دو تراجي یا ورپسې حقایق الاشیاء عین اشیاء دي اشیاء ته راځي کا ځکه حقایق عین اشیاء دي ولې حقیقت ته ماهیت ته ماهیت عین شي ته وایي نو مبتدا ته نه راځي کې ظاهرا لفظ حقایق ذکر ذات نه راځي کې یا الاشیاء ذات نه راځي کې دا څه وایي چې مراد علم په ثبوت ته حقایق ده دا تکلف ولې کې دا وایي دا تکلف نه ده دا واجب ده چې دا څه وکړي ولې واجب ده ځکه نکیز دلته محال ده چې احد النکیزین مالک الواجب علم په ثبوت ته حقایق واخلي ولې که ثبوت ته حقایق باندې علم نه واخلي په دې دوه طریقو چې موږ ویل علم په حقایق واخلي ازمیر حقایق تر راځي کې یا علم په اشیاء واخلي بنا په دې چې حقایق وایي اشیاء دي علم په اشیاء باندې واخلي بیا قاعده دا دلته چې حقایق جمع ده اضافت جمع فائدہ په استغراق الاشیاء معرف کلام یا استغراقی سره دي اشیاءونه مراد جميع اشیاء دي بیا به دې مقدمه دا ترجمه دي علم په ټولو حقایق مرسته یا به دا ترجمه دي چې علم په ټولو اشیاء مرسته ادا مقدمه غلطه ده ځکه علم په ټولو حقایق علم په ټولو اشیاء مرسته نشته ځکه موږ په عبادت کنه عبادت علم په ټولو حقایق چیرته عبادت علم په ټولو اشیاء چیرته او مراد خو بداسي بنا پدې چې اضافت ته کوي چې استغراقی ده بنا پدې چې اسلام په اشیاء کې استغراق پر دي به دا مراد ضرور ودی چې علم په ټولو حقایق مرسته وتالي باطل دا نکیز باطل ده
دا باطل څه چې احد النقیضین باطل بل واجب دي بیا دلته دا مراد ده متن چې علم په ثبوت ته حقایق مرسته علم په ثبوت ته حقایق نه فائدہ کوي هغه نقصان چې په نقیض کې پروت دی د کار په خدا مراد چې په ټول حقایق مراد نشته په ټول حقایق کې چا علم نشته مقدمه غلطه ګرځیدا چې وایي چې علم په ثبوت ته حقایق مرسته او ټیک ده ځکه علم په حقایق نه څه استغراق پیدا علم په ثبوت ته حقایق الثبوت مصدر نفس ماهیت ده مصدر مدلول نفس ماهیت دی ماهیت باندې علم اپ دې باندې بعض افرادو کې علم هم په ماهیت علم ده اته په دې باندې ټول افرادو کې وایي هم په ماهیت علم ده نو موږ باندې نفس ثبوت باندې علم واخلو نفس ثبوت په دې باندې بعض افرادو کې څه واخلي دا مستعملون ده انسان باندې علم په دې باندې بعض افرادو کې مستعملون ده نو ثبوت ته حقایق باندې موږ علم استاد چې دې بعض الافراد روز مقدمه صحیح ده ذکر ویل د ستړي وکیل بعض وایي المراد العلم بثبوتها مراد دلته علم بثبوت ته دوه طریقو لکه مشتی ویل دلیل سره اعتراض پیدا کوي ظاهر نه عدول ولکه حقایق ته زمين نه راځي کې اشیاء ته نه راځي کې صحیح چې ظاهرا مرجع ذکر دا مبتدا ده اصل ده ویل کته بیان نه لا علم بجمیل کوي دا وایي جواب کې را کړای چې کومه زمير حقایق ته راځي کو اشیاء ته راځي کو علم په حقایق یا په اشیاء وتی بیا به معنا د مقدمه داسي چې علم په ټولو حقایق مرستا او طالبات فالمقدمه دا او طالبات ذکر ده للقطع بانه لا علم بجميع الحقائق یقین مستحصل ده چې قاطع دي شکوک او ظنون ده په دې خبره مو یقین ده چې لا علم لنا بجميع الحقائق علم په ټولو اشیاء په ټولو حقایق کې نو کوم مقدمه داسي ازمیر حقایق سره دي چې اشیاء وتا علم په حقایق په اشیاء مراد دي بیا به مراد داسي چې علم په ټولو حقایق مراد ده او طالبات للكتب انه لا علم بجميع الحقائق کتی خبره ده یقیني خبره ده چې شک مکنه سره ده چې نست مو علم په ټولو حقایق فالمقدم اسلو دا مراد اخیستل علم په حقایق له اشیاء مراد ده یا علم په اشیاء مراد ده دا باطل نو خامخا به علم به ثبوت حقایق چې ثبوت حقایق علم باندې به هیڅ نقصان نشته ځکه ثبوت ماهیت ته علم په ماهیت راتلای چې په باندې بعض افراد کې والجواب ان المراد الجنس ردا على القائلين بانه لا ثبوت لشيء من الحقائق ولا علم بثبوت حقيقه ولا بهذا شرکایت جواب ورکړي د خیل ده شرکایت وایي یہ ساڑھا علم پا حقائق مراد ده علم پا اشیاء مراد ده لکه چې دا مرجع صریح ده او دا تعویل خلاف اصل ده چې علم په ثبوت اخلي یا ثبوت مقدر کړه یا ضمیر ثبوت تراجه کړه او علم په ثبوت اخلي دا غلط ده ولې ځکه ظاهر نه عدول بلا دلیل ده ظاهری ټیک ده ولې ظاهر ټیک ده ځکه ظاهری عبارت دا د حقایق کله شی ثابت دي بل ظاهری عبارت دا ده والعلم بها متعاقب دا دوه مقدمه دي مقدمه اوله رد سوف استعان ده چې اشیاء ته وهم په نظر ګوري یا صرف د اعتقاد په نظر ورته ګوري په طریقې د سلب کلی سره نفس الامر نه انکار کوي دا د یو سوف استعان رد مقدمه اوله چې جانتا لا ادریان وای هغه سوف استعان دي چې جانتا انادیان وای دی ورد انادیان کوم خلق دي ازید والا خلق دي چې زید باندې ولاړ دي او د وهم کوي هیڅ شان په نفس الامر کې نه مانی انې په اعتقاد کې مانی په طریقې د سلب کوي نو دوی چې هیڅ حقیقت نشته نه په نفس الامر کې نه په اعتقاد دا محض وهم ده دغه سوف استعان یا دوه سوف استعان هغه دي چې اده اعتقاد قائل دي خو نفس الامر نه دي قائل په طریقې د سلب کوي سره او چې هیڅ حقیقت په نفس الامر کې نشته کته نظر اعتقاد نه امور اعتقاد تابع دي
اعتقادي وجود مني په نفس الامر وجود نه مني په طریقې د سلب کړي نو ولا جمله چې حقایق الاشیاء ثابتتون اهل حق ویل دا د دغه صفستانو رد چې اځه صالبي کلی قائل دي عقیده دا ده چې نکیر د صالبي کلی موجبه جزئیات نو حقایق الاشیاء ثابتتون چې د موجبه جزئیات ذکر کوم بیا به دا رد دی او صفستان وي چې د صالبي کلی قائل وو لہذا حقایق الاشیاء ثابتتون موجبه جزئیات چې موجبه جزئیات لا نو حقایق الاشیاء ثابتتون مراد بعض حقایق بعض اشیاء خلاص اصلا چې بعض حقایق څه بعض حقایق اوس والعلم بیا متحققون چې دوه مقدمه موږ ویل دا رد لا ادریان ده لا ادریان په صفستایانه چې هغه خلق دي چې عام د سلبي کلی قائل او وايي موږ هیڅ علم نه تپاکای بلکې شک مدا وهم مدا صحیح دا لہذا علم بیا متعاقب دا د ځوان درېمه تفسیر د صفستایانه چې اته دې قائل دي چې موږ شک تا علم منستا په طریقې د سلب کړي نه تصور ستانه تصدیق هیڅ یو شک مدا نو العلم بیا متعاقب قوم په ایجاب جزئی محمولی ځکه چې مخالفین د سالب کړي قائل دي اته شک قائل دي هر علم نفي مانی نو هر علم نفي کول سلب کړي ده رد ایجاب جزئی ده چې علم په بعض حقایق چې علم په بعض حقایق راځي به د سلب کړي راځي حقایق الاشیاء ثابتتون چې په ایجاب جزئی محمول دي دا به یو صفاتان راځي چې اده سالبي کړي کارو چې هر شی وهمي ده هیڅ وجود نفس الامر اعتقادي نه لري یا هر وجود اعتقادي ده هیڅ وجود نفس الامر نه لري چې اده سالبي کړي کارو دغه رقم ایجابي جزئی نو حقایق الاشیاء ثابتتون په ایجابي جزئی محمول لہذا ایجابي جزئی کې کوم نقصان ته چې حقایق الاشیاء ثابتتون موجبه جزئی ده علم بیا متعاقبون په ایجابي جزئی محمول ده چې علم په بعض حقایق مرستا نو ثبوت نه علاوه هم قضیه ټیک ده چې ثبوت څه لپاره راخلي دلته او چې علم په ثبوت ته حقایق راخلي ځکه تاسو دا غم نه چې علم په ثبوت له حقایق نه واخلو علم په حقایق الاشیاء واخلو یا په اشیاء واخلو دا خو بنا مرادي چې علم په ټول حقایق مرستا ځکه اضافه ته حقایق استغراق پر ده ځکه الاسلام په اشیاء کې استغراق پر دي حالانکه موږ اینو په ټول حقایق نه ستانو مقدمه غلطي دي موږ وايي مقدمه نه غلطي دي حقایق الاشیاء ثابته موجبه جزئیه دا یو صفاتان رد طالبي کلی قائل العلم بیا متعاقب هم موجبه جزئیه دا یو صفاتان رد طالبي کلی قائل دي شک منی نور هیڅ علم نه مني یا دا په ایجابي جزئی چې محمول کې به ادا منه ده علم په بعض حقایق مراد ده علم په بعض حقایق یقینا مراد ده د تقدیر ثبوت نه دوه مقدمه ټیک دي لہذا تقدیر خلاف تاویل ده خلاف حق تاویل کړه دوم دا چې ټیک ته ثبوت رو باسره او زه ثبوت کې تاسو سوال چې ثبوت ته هر حقیقت مراد ده که ثبوت ته بعض مراد ده که ثبوت ته هر حقیقت مرادي لکه علم په هر حقیقت نشته او علم په ثبوت ته هر حقیقت نشته لکه هر حقیقت غیر متناقضه او ثبوت ته هر حقیقت هم غیر متناقضه لکه علم په هر حقیقت نه تاویل نو علم په ثبوت ته هر حقیقت نشته اګه ثبوت ته بعض حقایق واخلي فلا فائدہ ته ثبوت ته ضرورت ده او الته اضافه جزئی یا موجبه جزئی حملون علم په بعض حقایق واخلي چې په بعض حقایق علم اخلي نو ثبوت ته بعض حقایق دې چې زیاته فائدہ نه راځي دینه چې علم په بعض حقایق واخلي لکه علم په ثبوت ته بعض حقایق مرسته خو علم په بعض حقایق نو علم په بعض حقایق کافی او په مقدمه بیا تقدیر ثبوت لغوته والجواب دا ان المراد الجنس اضافت حقایق او اشیاء او ته اضافت جنسی ده یا الاسلام په اشیاء کې الاسلامي جنسی دي ایجاب جزئی باندې محمول ده
دا مراد ده چې جنس حقایق موجود دي نفس الامر کې جنس په دې باندې بعض کې ان المراد الجنس دا سیدل ته دوه مقدمه چې علم بیا کې علم په جنس حقایق مراد هغه جنس حقایق چې موجبه جزئیه و یعنی په دې باندې بعض کې دې باندې علم مراد ده دا په ایجابي جزئي محمول ده نو بیا د تقدیر د ثبوت نه دواړه مقدمه دي په بیا وګورئ ان المراد الجنس مراد دلته په اضافت حقایق کې اضافت جنسي ده په دې باندې بعض کې علم به کې علم په حقایق کو ده په دې باندې بعض کې دا ولې تاخلي په دې باندې بعض کې په ایجابي جزئي حمله ثبوت ته ضرورت نه مني ويردنا للكائن دا ځکه اضافت جنسي اخنا ځکه علم په جنس حقایق کو اخلي په دې باندې بعض کې ردنا للكائن دا په دې حال کې موږ جنسي اضافت وایو علم په جنس حقایق وایو په دې باندې بعض کې چې موږ رد کو په قائلینو باندې چې قائل د صالبي کولې دي کومه صالبه کولیا بین الله ثبوت لشیء من الحقائق چې وفي الكذا په صفاتانو کې چې هیڅ وجود نشته یو شی د حقایق پر په نفس الامر کې صلبي کولي قائل نو رد ایجاب جزء اضافت جنس ادوم قاعده دوم قائلینو رد کو ولا علم بثبوت حقیقت ولا بعلم ثبوت دوه صفاتان هغه ډول چې وایي چې هیڅ علم نشته موږ نه په ثبوت حقیقت نه پادمه ثبوت دا د صلبي کولي قائل دي نو د دې رد هم ایجاب جزئی ده چې علم په جنس حقایق په دې باندې باز کوي سلام علیکم